د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا دو مؤذنین مسجد نبوي کې مشهور دي. مکه مکرمه کې مؤذنین بیلو، مسجد نبوي کې حضرت بلال رضی الله عنه او عبد الله ابن مکتوم. دا هغه صحابي دی نابینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم سوره عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى دا سورت نازل شوه دی. په دې کې چړمبه د اعما ذکر دی، وړوند هغه د دې صحابي ذکر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله جل شانه سخت الفاظ فرمایلی او دا غي وجه دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د مشرکین او سرداران ناستو د الله رسول هغه ته خبرې کولې چې ګوره که اسلام راوړي. په دې کې دا صحابي رانه نوته عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه. نو تاسو کو چې یا رسول الله دا مسله د الله رسول نه پوښتنه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدو غنل چې زوس دغه وخت کې دي مشرکین سره ناشته ما کې دي شي چې دی ایمان راړي او دې زما په خبرو کې حایل شو. هغه مسکین ته پته نه و چې یا پستر ګوډندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره ناشته چا سره خبرې کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدو غنل مبارک او هغه د ځان د پاره د الله د پاره چې کدا کافر او مشرکین چې دا سرداران دي د خپل قبیلو په دې کې یو کس چې هغه اسلام راړي نو هغه پسې ټول قوم مسلمان شي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې وفد عبد القیس د عبد القیس قبیله مشر هغه اسلام راړو، ټول قبیله راړو. یو کس به اسلام راړو سردار، ټول قبیله راړو. طفیل ابن عمر الدوسی د دوس قبیله سردار دی. داغه په واجب باندې اتیاو کورنۍ ایمان قبول کو چې کلاغه قبول کو. اوغه چې ایمان قبولول مشرکین او تویلو چې ګوره د دې سړي خبره ته وکې نه دی، دا جادوګر دی او داغه په کلام او خبرو کې دومره اثر دی چې څنګه ووري نو فورن به جوړ نرم شي، اثر بدر باندې وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یادولو دی راغله عمره ته نو بوجي په دې غوګونو کې ور کړی وي. خو بیا یو ځل وای چې ته خوددار سړی ته د شمرې خو نه چې ته به د خلکو خبرې اوري، راشه د دې سړي خبرو ته غوږ کېدې چې څنګه خبرې کوي. ته ادیب یې، ته شاعر یې، ته سحر پیژنې، ته کهانت پیژنې، پته به ولګي چې دا سړی سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خانه کعبه سره ولاړ، قران پاک وی مسکه دا غي आवाज اورید نو سره په وکړو. بیا چې مبارک کور دتلو نو دی ور پسې لاړ شو. وی سیب دا کلام هم ته بیا وایا چې به وته په جوړ کې ورننه وته مسلمان شو. دا یو کس مسلمان شو، ابو هريره رضی الله عنه د دنه پس مسلمان شوی. هغه د قبیله دی ابو هريره الدوسی او طفیل ابن عمر د دوس قبیله یمن طرف ته پاتې کېده. اتیا کورنۍ د پوجا مسلمانان شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصدم دغه چې د قبایل مسلمانان شي. عبد الله ابن مکتوم په دې حال کې رالو، پیغمبر علیہ السلام بدو مړل. نو الله جل جلاله سوره بس آیات نازل کړ. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى جسوک د اسلام پروا نه کوي فانت له تصدى تپاغه پسې واما من جاءك يسعى وهو يخشى او چې کوم سړی راغلی دی هغه کوشش او سعی کوي تا نه تاسو کول غواړي او غیریګم د الله نه ته دا غنه مخ ګرځي. دا سي تنبيه نازل شو. نبي ابو عبد الله ابن مکتوم رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر خیال ساته د دې سړي په وجه په ما باندې دا آیات نازل شي. دغه صحابي وزل دا سرانه وته اول زما عزتمند د پردې احکام نو نازل شوي. د پردې احکام مدینه منوره کې رستو نازل شوي. د رانه وته نو پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه بیبيانې حضرت ام سلمہ رضی الله عنها او حضرت میمونه رضی الله عنها دا دواړه مخامخ وي. عبد الله ابن مکتوم په دروازه رانه وته نو پیغمبر علیه السلام دیته وای چې پرده کې شي پرده کې شي پرده کې شي. نو ام سلمہ رضی الله عنها فقیه ده، ام المؤمنین ده، ډیره سمجدار او خيار ده. هغه ته وای چې یا رسول الله اولیس هو اعمى، دا خړوند پسترګو ده خو مونږ نه ویني
نو د الله رسول ورته وفرمل افعمیاوان انتما کیا تم بھی اندھی ہو تاسو مړندې هغه ړوند دی خو تاسو مړندې. دې حدیث نه استدلال کوي حضرات اهل علم او قرآن پاک دا آیت وی چې قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن چې څنګه سړی ته د زنانه قتل نه دی جایز دغسې زنانه ته د سړو قتل نه دی جایز. دومره اختلاف شته چې شهوت نظر نی نو بیا قتل څنګه دی. نو بیا یو علما وی چې جایز دی بل وی نه دی جایز بیا هم. او چې کله په زړه کې غلطه اراده او غلط خیال وي نو بیا بل اتفاق نه دی قتل جایز. او د سړی خو په هر صورت کې قتل نه دی جایز که زړه کې غلط خیال وي او کني.